سلامونه او احترامات قدرمنو امیر معاویه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر دی. قدرمنو دا ټیم زه موجود یم په پیښور کینټ کې. زموږ د نننی پروګرام ملمنه چې دا هغه سمر هارون بلور ده. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دوی د سیاست په دنیا کې حادثاتي طور باندې قدم کېښو. د 2018 عام انتخاباتو کې د انتخابي مهم په سلسله کې یو جلسه وه، په هغې کې چې د دوی کم خاوندو هارون بلور هغې باندې خودکش حمله وشوه. په هغه حمله کې د دوی چې کم خاوند دی هارون بلور هغه شهید شو. د هغې نه پس دوی د سیاست په دنیا کې قدم کېښو. په دې نننی پروګرام کې به موږ دوی سره خبرې کوو، دوی نه به آګاهي اخلو چې دا سیاست ته راتلو فیصله له دوی ذاتي فیصله وه که نه د دوی فیملی دا فیصله وکړه دوی سیاست ته راغه. د نننی پروګرام کې به هغوی سره د هغې په زندګۍ باندې هم خبرې کوو او د هغې نه علاوه ملکي چې کوم سیاسي صورتحال دی په دې باندې به ورسره هم خبرې کوو. چېرته هم مزه یې موږ سره اوسئ. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې تاسو ښه دي؟ الحمدلله ټیک ټاک. دا راته ووایئ تاسو جای پیدایش کوم ځای دی او بل دا راته ووایئ بنیادي تعلیم تاسو کوم ځای نه حاصل کو، دا نور تعلیم تاسو کوم ځای نه حاصل کوئ؟ زه کراچي کې پیدا شوی وم او زما ټول ابتدایي او هغې نه پس ته چې څومره تعلیم دی اما کراچي کې حاصل کړی دی. زما والد صاحب کور اوس هم هلته دی او زه واده نه وروستو پېښور ته شفټ شوی وم. دا راته ووایئ تاسو سیاست ته راغئ، دا ستاسو خپله ذاتي فیصله وه که ستاسو د بلور فیملی دا فیصله وکړه که نه عوام مجبوره کوي تاسو سیاست ته راغئ؟ څنګه به تاسو ته پته وي چې تیر الیکشن کې جنرال الیکشن کې 10 جولای باندې زما هسبند او هغې سره د 24 نور کسان شهید شوي وو. نو هغې شهادت نه پسته ولې زموږ کور کې څوک الیکشن عمر والا میل ممبر نو دا زما ذاتی فیصله نه وه. زه خو په خپل هغه ټایم خپل غم کې مبتلا وم، خو دا د فیملی والا او د پارټي ورکرانو والا فیصله وه چې مونږ به دا سیټ خالی نه پرېږدو او د هارون خان سیټ باندې به مونږ هغې فیملی ودرو. نو په هغې په ډېر اصرار باندې زه سیاست ته وتلی یم. دا راته ووایئ ستاسو والد صاحب چې کوم دی د هغوی تاسو ته سپورټ و او داسې د بلور فیملی سپورټ و تاسو ته؟ ټول نه زیات سپورټ خو ماته زما بچو والا و او زما والد صاحب هم ډے ون نه دې شیز کې ډېر زیات سپورټیو و. انفیکټ دا هغې والا زیات زړه او بلور فیملی ما سره خصوصي طور باندې مشر حاجي صاحب ما سره د کې ډېر سپورټ کړی دی. باقي فیملی کې څه خلک داسې وو چې هغې خپل تحفظات وو ولې زموږ فیملی کې فیمیل چېرته مخکې سیاست ته نه و راوتې، خو حاجي صاحب زه دې کې ډېره سپورټ کړی یم او تر اوسه پورې ما سپورټ کوي. ستاسو کوم هسبند و تاسو ویلې هغه باندې هم دماکه وشو، هغه هم پکې شهید شو. ستاسو چې کوم زخر بشیر بلور هغه هم شهید شو. مشر حاجي باندې غلام بلور حاجي صاحب چې کوم دی په دې باندې هم حملې وشوې. تاسو آینده به تاسو د سیاست سلسله جاري ساتئ او بل دا چې تاسو کې یره وي تاسو چې څه ټایم حلقې ته ځئ یا چېرته پروګرامات وغیرې ته ځئ تاسو کې څه یره وي یره محسوسوئ که نه؟ کما یره محسوسوله نو بیا به ما دا پروګرامونه وغیره نه کول. ډیفینټلی مونږ دومره نږدې نه مرګ وکړو چې هغې یره ما کې او ما بچو کې ختمه شوه او زه حلقې کې ډېر فریلی موو کوم. خپل کنسټیچوئنټس چې کله هغې ته څه مسایل دي زه ځم او کله هم دا شی ما خپل ذهن کې نه دی راوستی. نو الحمدلله یره ما کې نشته. دا راته ووایئ تاسو خو اوس عملي سیاست ته راغلي یې، دا سیاسي زندګي م خوښه شوه که نه ستاسو ګریلو زندګي چې وه هغه ښه وه؟ تاسو څه وایئ؟ دواړو کې خپل هغه د غریلو زندگی کې دا و چې هغه ټایم کې زمونږ ډېر ښه فیملی لایف او زما مشکلات نو زما صرف دا ذمہواریانې وې چې زه خپل ماشومان او کور ساتم او اوس د ماشومان او د کور ذمہواری هم شته او د بهر ډېرې زیاتې ذمہواریانې هم شوې او د پارټي ډېرې زیاتې ذمہواریانې دي، د حلقې ذمہواریانې دي. نو ډیفینیټلی کار ما باندې ډېر شو، بوج ډېر شو. نو همیشه چې زه سوچ کوم نو ماته لګي چې هغه ډېرې ښې ورځې وې. دا راته ووایئ چې مستقبل کې به هم د ستاسو د سیاست دا سلسله جاري وي، لکه تاسو به په خپله الیکشن کوئ که نه ستاسو چې کوم زوی دی هارون دانیال بلور دا به سیاست ته راوځي، ستاسو چې کومه حلقه ده په هغې باندې به الیکشن کوي؟
نو فلحال خو نشو ویلې جی او دا زما حلقه او ستا حلقه دا هغه شانتي نه وي دا خو عوام چې څوک منتخب کوي د هغې حلقه وي خو زما مونږ پلان دا دی چې راتلونکي الیکشن به زه کوم اور بیا به کتلی شي هغه ټایم سره چې بیا زموږ څه فیصله وي او فلحال دا اراده ده چې الیکشن به زه کوم. دا راته وایي سیاست د پس نظر باندې ګورئ؟ سیاست ته خو زه انتهایی داسې افسوس نظر سره نن سبا ګورم چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی د رسکشي والا د یو بل باندې الزامات لګول د لان تان والا یو ماحول جوړ شوی دی. سیاست عموما د خلکو خدمت د پاره خو اوس د کې خدمت کم اور خپل مفاد او د خپل پولیټیکل پارټي مفاد زیات کتل کېږي نو د شیز باندې زه ډېر افسوس کوم ولې د دې سیاسي میدان کې زما هسبند شهید شوی دی زما بچی یتیمانان شوی دي نو چې زه اوس ګورم کوم حالات ګورم نو ماته د دې باندې ډېر افسوس کېږي. دا راته وایي تاسو یو زنانه یې سړي خپل حلقې ته ځي تاسو خپل حلقې ته ځئ یو او بل دا که تاسو ځئ نو هلته تاسو څه محسوسوئ لکه ټول سړي وي تاسو پکې زنانه یې تاسو څنګه محسوسوئ دا راته وایي. حلقې ته خو زه ریګولرلی ځم او چې کوم میل ممبرز دي آی تھنک زه هغې نه زیات پبلک کانټیکټ ساتم هغې نه زیات پبلک ډیز کوم او چې زه کله هم حلقې ته تللی یم دا رښتیا خبره ده چې ټول سړي وي او زه پکې یو فیمیل یم هغې ما ته ډېر زیات ریسپیکټ ډېر زیات سپیس ډېر زیات اپنایت راکړی دی اور ځکه زه دا کار کولی شم او د کولو جرأت هم ساتم. دا راته وایي ستاسو صوبایي اسمبلی کې څه کمیټي شته د هغې چیرپرسن یې تاسو له څه کمیټي درکړې ده؟ زه د انفارمیشن چیرپرسن یم خو افسوس سره زه تاسو ته دا وایم چې 2-3 ځلې داسې شوي دي چې زه خپل د مرضي اجنډا هغه باندې په ټیبل باندې نشم راوسته چې د حکومت کې چې د دې اراده داسې د ماته دا لګي چې د تحریک انصاف چې کوم اجنډا باندې راغلی دا هغه صرف په دې اجنډا باندې راغلی دا چې پارلیمنټیرین کمزوري کی هغه نه پاورز واخلي بیوروکراتس ته ورکی لکه بلدیاتي نمائندگان چې کم دي دا خو مونږ یادو لکه تاسو وایي چې د صوبایي اسمبلی ممبران چې دي یعنی اسپیشلی اپوزیشن والا دوی هم کمزوري کول غواړي دوی بالکل اپوزیشن والا څه چې د دې خپل حکومتي ممبرانو کې هم صدا سره ډیر زیات سخت نه ګورم کوم داسې عوامي ایشو دی چې کوم باندې اسمبلی کې د تحریک انصاف س ایم پی خبره کړې ده هغه چند یو کچن کابینټ سره دا صوبه چلی یو 15 چوزن منسٹرز دي صد سی ایم صاحب پسندیدہ دي اور صد ایکس پرائم منسٹر صاحب پسندیدہ دي دا 15 خلک صرف خبره کوي اور صرف خپل आवाज اوچتي باقي هر تاسو کوری د دې خپل ایم پی ایز هم ډیر بیوسه دي. تاسو د صوبایي سیکریټري اطلاعات په عہده باندې هم کار کوي دا راته وایي چې تاسو حالات حاضر نه ځان خبروي دا یو ډیر ګران کار نه دی دا ډیر زیات ډیمانډینګ کار دی او ډیفینیټلی د لپاره ما ته هر روز ټایم وستل پکاري اخبار خو به ما ټول عمر نه ویل او سوشل میډیا باندې ټوئیټر باندې یا چې کوم زموږ نون جرنالست دی هغه ویلاګز ریګولرلی فالو کوم نو چې کوم کار انسان یا ذمہواری انسان والی بیا پکار دی چې هغه سره انسان یو خطرې کې سره جسټس وکي نو ډیفینیټلی زغه د لپاره ټایم وباسم. تاسو مشغله سده جی زما مشغلې وې نن سبا ټایم نشته مشغلو د لپاره ذمہواریان دي کارونه دي مشغلې زما ریډینګ پینټینګ خو اوس ټایم نه. دا راته وایي چې مرکزی حکومت ته تاسو پس نظر باندې ګورئ؟ مرکزی حکومت جی یو ډیر ستبای کنا کیچ 22 سچویشن کې دی هغه خپل د سیاسي ساک زه په دې نظر باندې ګورم قرباني ورکړې ده ولې چې کوم غیر ذمہواری سره عمران خان صاحب خپل حکومت چلولیو اور اوله آی ایم ایف سره معاهده وکړه چې کوم آی ایم ایف باندې هغه ویلو چې زب خودکشي وکم خو زب نظم بیا هغه معاهده هغه په خپل نه ما تکړه هغه دومره مشکلات جوړ کړ زمونږ چې څومره فرندلی کنټریز وو هغه تاسو ګوري یو ای ته وګوري سعودي عربیا ته وګوري چاینا ته وګوري یونایټډ سټیټس اف امریکا ته وګوري دا مکه کنټریز دي چې کوم پاکستان ته امداد وقتن په وقتن ورکړې دي زموږ سره ټف ټایمز کې بلاړ وو ټولو
سره خان صاحب خپل حکومت کې تعلقات خراب کړ نو دی د لپاره ډېر زیات ډیفیکلټیز دي خو دی د ډیفیکلټیز نه خبرو اور لارجر پولیټیکل انټرست کې ګوري ټول پولیټیکل پارټیز هم یو ځای شوي دي هغه خپل مفاد رستو کړي دي او دا سوچ کړي دي چې دا ټایم سیاست والا نه دی دا ټایم د ملک بچ کولو د لپاره دی د قومي معیشت باندې چې کوم مسرات راغلي دي هغه ریوایو کولو لپاره دی هغه کې لګیا دي او صلاح دې ورته کامیابی ورکړي څه ټایم چې پی ډی ایم جوړېدو هغه ټایم ورسره تاسو وایي او دا ټایم موجوده وخت کې ورسره تاسو یې تاسو اتحاد شته کنه پی ډی ایم سره مونږ د حکومت جوائنٹ حکومت اتحادیان یو مونږ د پی ډی ایم حصہ نه یو چې مونږ پی ډی ایم پریخه وا هغه نه پس ته مو فارملی پی ډی ایم واپس جوائن کړي نه دي دا راته وایي چې پرون مولانا فضل الرحمن او د تاسو د پارټۍ د مشرانو ملاقات شوه د سیټ ایڈجسټمنټ حواله سره کم د ضمني انتخابات چې په صوبه کې را روان دي قومي اسمبلی سیټونو باندې د باره کې سوای هغه سره چې زما فلحال ملاقات نه دي شوه نو هغه میټینګ ډیټیلز ما سره نشته نو په دې باندې ز تاسو ته یا خپل ویوز نشم ورکولې دا راته وایي چې دوه ځله پی ټی آی په صوبه کې حکومت جوړ کو دلته خیبر پختونخوا کې دوی دا داوا کوي چې آینده به هم مونږ حکومت جوړو د باره کې تاسو سوای او بل دا چې کومګه وګورو اوس هم د پی ټی آی ها هو ډیره زیاته ده او د ان پی یا نور کوم سیاسي پارټیان چې دی لدی ورکرز چې دی بيخي خاموش دي سوای تاسو ګوري چې پی ټی آی خو دلته 3.5 پونے 4 سال چې حکومت نو ما د پی ټی آی ورکرونه کتو ګرانی خلاف بجلی لوډ شیډینګ خلاف د صفائی ناقص بندوبست کې یا د ګیس بدترین لوډ شیډینګ اوس هم روان دي نو ما نه دي کتلی دي صرف اور صرف خپل اقتدار لپاره وتی دي اور خپل اقتدار لپاره دي هر چیرته چغي وਹੀ باقی دی دوه ځلې ګټلې نه ده دی باندې ګټلې شوې ده او کدی دوه کانفیډنټ نو پکار دي چې خان صاحب سره اوس دوه لوی صوبو والا اسمبلی زغی لاس کې دی غي د اسمبلیز تحلیل کی په فدرل گورنمنت باندې د پریشر واچي اور الیکشنز د کال کی خبره دادا دی ځان د پارا مخ کې نه فکسډ میچ غواړي دا ټول هلا ګولا او دا اکټیویټی چې تاسو ګوري نو تاسو ماته وي چې پبلک انټرست کې د کې کوم اکټیویټی وا په خبر والا کومه خبر او کو په خبر کې دونه لوی سانحه وشوا یو مسجد کې دھماکه وشوا هغه کې چرته د دې مشران رالو مکه هلیکاپټر زموږ د صوبې فند نه چې کوم خان صاحب استعمالي او بے دردی سره هغه کې خپل پولیټیکل اکټیویټیز کاری کوي هلیکاپټر کې براغلو شل منټه بم نو لګیدلی نو دې صرف خپل اقتدار د لپاره منډه وهي ان شاء الله سیاسي میدان کې به مو ورته ټف فایټ ورکو آینده انتخاباتو کې تاسو وایي ان پی به صوبه کې حکومت جوړ کی وګورئ جی زه خو دلته نه پیشنګوئی نشم کولې ان پی ته تیر څومره انتخابات شو مونږ ته لیول پلیینګ فیلډ نه ملاويږي زموږ کینډیډیټس ته کله هغه باندې دھمکی امیز خطونه او کالز ورته ملاويږي کله هغه باندې ډایرکټ دھماکه او فایرینګ وشي نو کوم مونږ ته لیول پلیینګ فیلډ ملاو شي او مونږ سیټونو کې زموږ الیکټرل پروسس کې عمل دخل او مداخلت ونشي نو ان شاء الله مونږ به ډیر ښه رزلټ خيو حکومت رویه چې د اپوزیشن جماعتونو سره څنګه د هغې ته فنډز چې د برابرۍ بنیاد باندې ورکړل کېږي که نه اپوزیشن سره د انصاف حکومت کې دونه بدسلوکی اور غیر انصافی کېږي چې تاسو ته ویل نشم نه مونږ ته فند ملاويږي جی په ایکوال اماونټ سره مونږ ته فند ملاويږي نه لږ شانته فند مونږ یو ځلی وسته دي اغم کورټ پترو های کورټ order پترو زمونږ حلقې کې چې کوم پوسټینګ ټرانسفرز یا جابز کېږي چې کوم باندې زمونږ هغه حلقې خلک اپوینټ کول غواړو هغه زمونږ بس کې زمونږ لاس کې نشته دی صرف اور صرف خپل چې کوم د چهیته خلق دی د ډیسټریکټ سوات نه د ډیسټریکټ بنو نه اور هغه خلکو لاس کې دی فندونه اور دا جابز وغیرہ زما حلقې کې ورکړي دي چې کوم خلک یو نازمی یا یو کاونسلري الیکشن هم نشي ګټلې هغه اس ټریک ریکارډ نشتا خو ولې هغه د پی ټی آی افیس بیرر شانته دي نو هغه لاس کې د کروڑونو روپۍ فند دی هغه نس پوچ ټکېږي نو انتهایی افسوسناک حالات دي دا راته اخره کې حلقې عوام پر څه پیغام دي تاسو
خلقی عوام د پاره په خبر عوام د پاره زما یو پیغام دی چې خپل حقيقي نمائندگان پیژنې د 13 کالو کې چې تاسو باندې کلم سخت راغله دا تاسو سوچوکې چې تاسو لپاره आवाज چا اوچت کړي دی فیلډ کې سوکراوتی دي هغه کووډ بیماری وا نو عوامي نېشنل پارټي او ز خپل پورا ټیم سره مونږ کووډ کې ګرځیدلیو ک هغه دھماکه وی نو مونږ ګرځو ک هغه د بجلی تکلیفي د ګیس تکلیفي نو مونږ عوام کې لپاره احتجاج کو نو پکار دي چې تاسو او پیژنې چې کوم خلک صرف لوی ایوان کې ناس دي کوم خلک تاسو سره په سټریټ باندې دي نو پکار دي چې تاسو هغه شانتي رد عمل هغه سره وکړي